ابطال الشرک. قرآن مجید طرف ته دعوت ورکول او شرک د هغې بطلان او بیان د میعاد او بیان د دلائل د توحید، دا خلاصه د دې رکوع ده. ومن او آسوک یضلل الله چې گمراه کی دلر الله تعالی، فما له پس نووی د پاره من ولین سوک دوست چې هدایتو کی دتا، من بعده ما سوا د الله تعالی نا. وتر الظالمین ویني بت ظالمان لرا لما هر کله چې رأوا العذاب وین دی عذاب لرا، یقولون نوای بدی هل الى مرد آیشت د پار د واپسی من سبیل سلارا. چې کله د الله عذاب صحیح کی کنا او د عذاب اگر دردناک کیفیت دی اوینی چې څومره درد بی، څومره تکلیف بی، څومره چې کمنر هغه د علم او د هغه د پریشانی ماحول بی، نو دی به بیا ارمان کی چې کاش دنیا ته د واپسی سلار وی چې مونږ د دې عذاب نه ځان خلاص کړی وی. ځکه آخرت کې چې کم دی کنا، آخرت دار الجزا دا او دنیا دار العمل لقا. نو دنیا کی چه انسان کم عمل کئی کنا نو دے پی دا جہنم نخلاصی دیم شی، ادے پی دا جہنم مستحق جوڑی دیم شی. خو آخرت کی چه کم دے کنا، آخرت کی عمل بیا بنی خوا، آخرت کی بصرف جزائی. نو دی چې د دنیا ته د واپسی ارمان بکی کنا، نو د دی مقصد بدای چې دار العمل ته واپس شوقا، ځکه د دی بم یقین دی چې په دار الجزا کې عمل فائدہ نه ورکي. ٹھیک شو جی. هل الی مرد آیشت د پار د واپسی من سبیل سلارا، وتراهم ویني بت دی لرا یعرضونا چې پیش کول بشي پدی باندې، یعرضون علیا چې پیش کول بشي پدی باندې، خاشعین یریدون کی بی من الذل د ذلتنا، ینظرونا نظرون بکون کی ویدی اورتا، من طرف خفین پا گوٹونو دسترگو کی. لکه چې څنګه یو سړی چې کم دی کنا، یو سړی د هغه د مرګ فیصله شوي او جلاد را روان وي او د جلاد د سر د کټکولو د پاره ورڅخه توره په لاس کی کنا، نو دی چې د جلاد ته په کومو سترګو باندې ګوري، دقسې چې کم نر هغه دا کفار او دا بدعملي انسانان به په آخرت کې د اور او د جهنم ته دقسې ګوري. وقال الذين وایبا خلق آمنوا چې ایمان راوړل په دنیا کې، ان الخاسرین الذین بشک تاوانیان خلقتی، خسروا انفسهم چې نقصان کون کړي د خپل ځانونو، واهلیهم او د خپل اهل عیال، یوم القیامت د قیامت پرز. الا خبردار ان الظالمین بشک دا ظالمان چې دي، فی عذاب پداس و عذاب کی بی مقیمن چې همیشه عذاب دے، چری با پہ اک انقطاع رازقا، ہمیشہ دے پار با عذاب وی. نو بس سبی دا سحر نا تر ماقام پوری و ماقام نا تر سحر پوری دقسی دا سلسلہ دا عذاب با پہ تسلسل سر جاری وی. وما کان لهم نبوی دا دی دا پارا من اولیاء دوستان او اغ معبودان دا دی پا قیامت کی، ینصرونهم دا چی مددو کی دا دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالینا، دا دی دا معبودان، دا دی دا دوستان او دا دی دا خپلوان. چی کل یو انسان دا کپر پا حالت کی دا دنیا نا لڑکنا، نا دا تا دا چا دعاگانی فائدہ نور کی، دا تا دا چا اعمال فائدہ نور کی، دا تا دا چا نیکی جی کمدر اغا فائدہ نور کی. ومن یضلل اللہ واچال رچ گمراہ کی اللہ تعالی، فما له نبوی د پار من سبیل غلار د ہدایت. استجیبوا حکم منی تاسو لربکم د پار در خپل، من قبل مخکر دینا، ایاتی آدا چراشی یومن یو داس ورز، لا مرد له چی نشتر واپس کی دل من اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نام. سچل بی دا اللہ دا ذات نما سوا بل طرف تتل بپکینی. بس دغه د قیامت چې یو ځل رالی کنه نو تمام انسانان به بیا د الله په دربار کې پیش کیږي. نو ما لکم نبوي ستاسو دپاره من ملجأ هغه ځای د خلاصي یومئذ په دغه ورځ باندې، وما لکم نبوي ستاسو دپاره من نکیر هغه انکار د ګناهونو نه، انکار به هم نشئ کولی کنه،
ځکه علما ذکر کوي څه چل به چې انکار کوي که نه نو د دې بدن د اعضا به در باندې ګویي کوي. هغه ځای چې په کوم ځای باندې تا ګناه کړی دی که نه هغه ځای به هم در باندې ګویي کوي. ٹھیک شوه. نو علما کرام ذکر کوي که نه وایي دلته نه الله تعالی مضمون دا ذکر کو چې ګورې چې کوم انکار تاسو کوئ نو ګورې د خپلو ګناهونو نه ماسوا د اقرار نه به تاسو سره بله لار نه ځکه ستا لاس او ستا خپا او ستا سترګې ستا غوږ ستا زړه ستا د بدن ټول اندامونه هغه به څه کوي هغه به چې کمدر ګواهي کوي چې الله تعالی په ما دا آرامتوب کړی دی الله تعالی په ما دا کارونه کړي دي الله تعالی په ما دا ګناه کړی دی نو دا انسان چې کم دی که نه بس د الله په دربار کې به اقراري مجرم په شکل کې به پیش کېږي. اقراري مجرم نو چې کوم اقراري مجرم وي که نه نو د هغه دپاره د ګواه ضرورت نه بیا پوهیږئ تاسو خجیر. فَإِنْ أَعْرَضُوا پس کچرته اعراض کوي دی فَمَا أَرْسَلْنَاكَ پس نه در رالیږلې مونږ تا لره علیهم په دې باندې حفیظا نگهباني کوونکې ان علیک نشته په ذمه ستا الا البلاغ مگر رسول د احکاماتو دي وإنا بشک مونږه اذا ذقنا الانسان هر کله چې ورکو انسان ته منا د جانب خپلنا رحمتا رحمت نو رحمت نه مطلب سره صحت ته دولت ته راحت او خوشحالي ده نو فرح بها تکبر کی په دې سره وان تصبهم کچرته ورسدي تا سیئه آفت او تکلیف بما په سبب داغي سراب قدمت چوڑان دکړي دی ایدیهم لاسونو دی نو فإن الانسان پس بشک دا انسان کافر چي دی کفور ناشکری کون کړه د نعمتونو د الله تعالی سده کلیام د الله د نعمت ناشکری کلیام لله د پاره د الله تعالی دی ملک السماوات بادشاہت اسمانونو والارض او د ځمکې ملک السماوات تصرف په مخلوقاتو د اسمانونو کې په دې اسمان کې چې کوم مخلوقات دي د هغې تصرف هم الله څخه او د ځمکې چې کوم مخلوقات دي نو د هغې قدرت او تصرف هم الله څخه یخلقو پیدا کوي ما یشاء چې غواړي الله تعالی یهبو ورکوي لمن هغه چاته یشاء چې غواړي الله تعالی اناثا زنانا ویهبو ورکوي لمن هغه چاته یشاء چې غواړي الله تعالی الذکورا نارینا. نو علماء کرام ذکر کوي یهبو لمن یشاء اناثا د چا خیالات د چا کردار او گفتار چې کم دی کنه هغه پشان د زنانو وګرځي نو یو انسان بسی یو انسان بخو بهترین نارینه وي خو د هغه سوچ د هغه خیال د هغه زړه د هغه بزدلی به کم دی کنه هغه کې به کمزوري وي. ٹھیک شو جی. اول ویهب لمن یشاء الذکور او چاله الله تعالی هغه قوت فیصله مضبوطه ورکړي شجاعت ولا الله ورکړي او یا کنه مطلب اولاد دینو خجی او یذوجهم یعجم کی دی لراب ذکرانن پنارینو سرا و اناثنو پزنانو سرا ویجعلو او گردی من آغا چالا ریشاو چوغواری اللہ تعالی عقیما لا ولدا دا اللہ خوخه دا چه چالا تشی لونه ورکی چالا تش زامن ورکی چالا لونه او زامن دواړه ورکی او چالا اړو اولاد نه ورکی نو ګوره پدې کې د انسان څه دخل نشته ښه نو ګوره ډیر هغه بیوقوفه انسانان اکثر چې کم دی کنه اکثر پیغورونه ورکی څه چاته سوی وی الله په نیت پیژندلې ځکه یې دله تشی لونه درکړي دي الله په نیت پیژندلې ځکه یې دله درکړی نه دی الله په نیت پیژندلې ځکه د اولاد داسې دی رونو په دې د دې اولاد په دې معامله کې نه دی د انسان سے اختیار نشته د انسان سے اختیار نشته ځکه اولاد ورکوونکې الله نارینه ورکوونکې الله زنانه ورکوونکې الله اړو نه ورکوونکې الله نو په دې کې اړو پیغور ته ضرورت نشته. وګوره ډیر هغه ناواقف او بیوقوفه خلق چې کم دی کنه هغه د پارسی هغه د پر دغه خبره سبب د پیغوري نو الله تعالی دی هر مسلمان د دغه پیغور نه خلاص کیږي او حالانکه دغه د الله خوخه ده الله خوخه ده چاله ور کوي او چانه اخلي چاله نه ور کوي د بادشاہ خوخه ده نو په دې کې د انسان پکې ګوره هیڅ کردار نشته انا پکې سکول شي دی چا پکې څه اختیار نشته نو خجی
انه بشکر الله تعالی چې دی علیم خبردار دی قدیر قدرت والده وما كان لبشر ندی مناسب د پار دی انسان ان یکلمه الله دا چې خبرې کوي د سره الله تعالی الا وحیا مگر په الهام سره او من وراء حجاب یا چې کلامو کې دی انسان سره رستو د پردینا او یرسل ملکن یا او یرسل رسولا یا چې راولیږي فرشتہ فیوحی پس وحی وکړي شي د تبیذنی په حکم د الله تعالی سره ما یشاء هغه چې وغواړي الله تعالی انه بشکر الله تعالی علی برتر دی حکیم حکمت والا ذات دی الله تعالی وی د انسان په اختیار کې دا نشته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې به وحی کله راتله کنه نو د وحی دراتلو 15 سورتونه وکړه یا خو بسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبا وحی راله فرشتہ براله په انسانی شکل کې یا به کم ده کنه کسلسلۃ الجرس د دې لکه حدیث ته بخاری شریف دی کنه چې دا غنټی چې څنګه ټنګيږي کنه نو په دغه کې شکل کې یا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی راله پسو د مچو د دې بڼاری په شکل کې خواب او یا به وحی راتلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خوب په حالت کې او یا چې کم دی کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ځړه کې به القاء الله واچولا دغه به وحی وخا نو 15 سورتونه شو ٹھیک شو جی نو بیا علماء کرام ذکر کوي وحی الله تعالی را لیږي نو د وحی کیفیت مختلف دي او بیا الله تعالی چې کلام کوي کنه نه یا بس کوي یا به فرشتہ را لیږي لکه جبرئیل علیه السلام او یا چې کوم د حضرت موسی علیه السلام سره چې په کوه تور کې کلام کړي دي دا خصوصیت د موسی علیه السلام دی ګوره خو موسی علیه السلام سره چې کلام کړي دي کنه نو پسې پردا موسی علیہ السلام چې کم دی کنه د الله کلام اوریدل د خود الله تعالی دیداري نه دی کړي خجی وکذالک ذکرنگی اوحینا الیک وحی کړه د مونږ ته روحا د قران مجید من امرنا په حکم زمونږه ما كنت نویتو تدری پی جندون کمل کتابو چې سره قران ولل ایمان ایمان ولکن جعلناه لیکن ګرځول موږ دا قران مجید نورا رڼا نهدی چې هدایت کو به پدی سراب من آچا تنشاو چې غوړ مونږ من عبادنا د خپل بندګانو نا وانک بشکت چې لتهدی خامخا بلون کې دی الى صراط مستقیم غدین اسلام ته چلارنی غدا صراط الله الذي لا رضا الله تعالی اغذات له چې دی الله تعالی د پاره دی ما اټول سيزونه په السماوات چې پاسمانونو کې دي او ما فی الارض وغه چې پزمکه کې دي الا خبردار الى الله دغی الله تعالی طرف ته تصير الامور واپس د ټولو کارونو دا کارونه د شر دی او که خیر دی هغه تمام امور الذي رجع الله تعالی تدقا نو علماء کرام ذکر کوي وای چلو مکه آیت کې وکذالک اوحینا الیک روحنا من امرنا نو علماء ذکر کوي اثبات تر رسالت ته پیغمبر علیہ السلام ځکه وحی چې راځي دا پیغمبر ته راځي دا پیغمبر نه ما سوا بل چاته وحی نشیرات لے نو اثبات تا توحید چه دا اے دا اللہ پیغمبرا تا دا اللہ پیغمبری ذکر در تا دا اللہ تعالی دا طرف نوحی کیگی نو تا پا دی اخپل دعوی نبوت کے چه کم اللہ تعالی تا تا در کرده تا چه کم دعوی کے کنا نو دی کی تر اختینے اثبات تا رسالت شو ورپسی صراط اللہ اللذی لہو ما پی السماواتی وما فی الارض نو اثبات تا توحید نو خلاصر صورت شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت زخرف مکی سورت تے او دا 89 آیتون دی او وہ پکی رکوگانی دی سورہ زخرف ورطا پدی بنیاد بندے ویلے کی گی کہ پدی کے کلمہ دا زخرف ذکر کردے شوی دا خواہ ٹھیک شوا لکہ آیت تے کہنا چے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّقُونَ وَزُخْرُفًا وزخرفا نو دک کی دا وجه دا مکمل صورت موسوم دے پا سورہ زخرف پاندے نو زخرف ستوی زخرف چمقدار سیستا زخرف چے کمدن حقا سونی تویلے کی گی چمقدار او قیمتی سے جے کمدن اغیت زخرف ہوئی خواہ ٹھیک شو جی خجی دا صورت نادل شوی دے رست رسورت شورانا امک کی دا صورت دخاننا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سره 3 سلوی ختم او د نزول پہ اعتبار سره 3 شپیتیم نمبر صورت تے خواہ
ٹھیک شو جی. ربط ته صورت تمخ کی صورت سره دا دی کنه چې په مخ کی صورت کې مسله ذکر شو چې ما تدری، نو فدی صورت کې هم چې کم دن حق کیږي ذکر د قران مجید کیږي چې ګوره الله تعالی تا ته وحی درکړی دا د دې نمخ کې تا ته پته نه و چې وحی ستوي، وحی ستوي قران څه شی دی. الله تعالی درته د دې تعلیم د وحی په ذریعہ سره وقودل، نو اوس دلته کې د قران مجید ذکر دی ښا. ٹھیک شو جی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی. هغه الله چې څه کوي، هغه الله چې نازل بیان کتابه للناس، چې خلق ته خپل کتاب واضح بیان کړی دی. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی، بتبلیغه علی رسوله، چې خپل پیغمبر ته دې کتاب د خلق ته د رسول حکم کړی دی. الرحیم خاص مهرباني کوونکی دی، باعطاء التوفیق للمؤمنین، چې مؤمنانو ته د قرآن د منلو توفیق ورکړه. حامیم اللہ تعالیٰ پوی پماند دی حروف باندی، والکتاب المبین او قسم منی پاک کتاب واضح باندی. نو حامیم نو علماء کرام دلتا کی معنی تاویلی ذکر کی. سو کوئی چی حا پماند حلیتن او میم پماند مزینتن، کالے خستکون کے دے انسانانو لرا سدے. والکتاب المبین دا دا اللہ دا کتاب خکار دے خوا دی سر دے انسان ظاہرم خستشی و باطنم خستشی خوا. ٹھیک شو جی. یا بعضی علماء کرام ذکر کئی کنا چی حا پماندو بحلمنا، زمونگ دی قسمی پا خپل اغا صفت حلم او پا صبر باندی. و بمجدنا میم پماند مجدنا سرا، زمونگ دی قسم بی پا خپل بزرگئی باندی. والکتاب المبین چی دا کتاب دا اللہ تعالی چی کم دے کنا دا حق کتاب دے اخکارا بیانا ان کے دا احکاماتو لرا. ٹھیک شو جی. خبار اللہ خو پکی دے کم دن حق علماء اگا دا خپل علم و دا ذوق مطابق مانا کئی. انا جعلناو بے شکا گردولے منگ دا قرآن قرآن عربیاً پا عربی جبکی لعلکم تاقلون دید پارچ تاسو پوشی پا دے قرآن مجید باندی. وَإِنَّهُ بِسَكَلَا قرآن مجید چی دے فی ام الكتاب پاغ لوح محفوظ کے لدینا دمنگ سخاب لعلی پوچت مرتبی کے دے حکیم محکم دے. افنضربو عنکم الذکراب، افنضربو آیا بیانو منگ عنکم الذکراب دتا سندا نسیت صفحا اغسو صفحہ در صفحہ ان کنتم دا چیتاسو قوم مسرفین، قوم دا حد نہ تجاوز کون کی، قوم مشرکان. اللہ تعالیٰ دلتا کی وی چے اے نحرمکم ونرفع منکم سچلوکو کچر تتاسو دا اللہ تعالیٰ دا دی کلام نا شکری مو اکڑا، نا اللہ تعالیٰ بدن دا اچت کنون. وَكَمَ رَسَلْنَا دِرْ رَالِي گِرِدْ مُنْگَا مِن نَبِينَ پیغمبرانونا پِل اولین پا مخینو اقوامو کی. وَمَا يَاتِيهِمْ نَوْرَاغَ لَدِي سَخَا مِن نَبِينِ و پیغمبر اِلَّا مگر کانو دی بہی پدی پیغمبر پورے استازین چٹو کے بے کولے. فاہلکنا پس ہلاک للمنگاب اشد منہم غسخ دینا بدشن پا قوت کی. ومضا تیر شوی دی مثل الاولین واقعات دمخینو خلقو چسو اللہ تعالی دین پا طاقت و پا دولت و پا عرص کی تکڑا خلق اللہ تبا کردی دی نو دیسی دی دی پا کلا سے شیر خواب. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ كَچَرْ تَتَتَفُوسُ كِرْدِينَا من خلق السماواتی چا پیدا کردی دی اسمانونا والارض ازمکی لَيَقُولُنَّا خام خوب ویدی خلقهننا پیدا کردی دی ازمکی واسمانونا العزیز غالب ذات العلیم چی خبردار دے پس بندی خبردار دے دی انسانانو پا دی کلوڑو بندی. الذی اغذا جعل لکم الارض چی گردولی دستاسو دا پارزمکاب مہدن اغبچونا وجعلا گردولی لکم ساسو دا پارا فیا پدیدمکا کی سبلن لاری لعلکم تحتدون دید پارا چتا سو خپل مقاصد تورسی خپل مقصد تا اغا مقصد ستاسو سدے اغا مقصد ستاسو معاد دیکھا دوبارہ جوندی کی دلی آخرت گٹلی دا آخرت تا پارا تیارے دے ذکر دا انسان دا زندگی مقصد گور خپل آخرت خستا کول لکا. ٹھیک شوا. یو مسئلہ یاد ساتئی چی گوارے زمانگا یو دا زندگی مقصد دے او یو زمانگ دا زندگی ضرورت دے خواہ دا دو مختلف سیتون دی. ٹھیک شوا. نو زمانگا دا زندگی مقصد گوارے دنیا ندے
زمونږ د زندګۍ مقصد آخرت دی او دنیا د زمونږ ضرورت دی. ٹھیک شو؟ زمونږ د ژوند مقصد دنیا نه دی، زمونږ د ژوند مقصد آخرت دی او دنیا چې کوم نه دا زمونږ ضرورت دی، ځکه په دقې باندې به مونږ آخرت ګټو که نه. دا د آخرت د ګټلو یوه لاره ده. حاجی والذی آغات نزلا چې نادلی من السماء د جانب اسمان نمان باران بقدرن پیوندازی سراب پانشرنا پس ژوندی کومونګه بی پدی سرا بلدتم میتن اغم اوچ ازمکا کذالکم دکرنگی تخرجون تاسو برایسته شي د خپلو قبرونو نه، لکه چې څنګه الله تعالی د دې ځمکې نه دا ګیاګانې دا فصلونه دا را زرغونوي، دقسې به تاسو هم الله د دې خپلو قبرونو نه راپاسئ. والذی اللہ تعالی غذات تے خلق الازواجا چی پیدا کری دی مختلف انواع کلها طول پٹولا وجالا گردولی لکم ساسو دا پارا من الفلکی دا کشتونا ولنعامی او دا چار پیانونا ما ترکبونا چی تاسو سورلی کوئی پدی بندی او سو کئی چی تاسو خپل منزل مقصود تورسی خوا تاسو پا سوچ کے چی کم زی تورتل مقصد بھی کنا چی اغیتا تاسو ورورسی لتستودا چه برابر کی نہیں تاسو علا ظهوره پشاگانو ددی بندی ثم تذکرو یادوی تاسو نعمت ربکم مغا نعمت درب تاسو چسی کردی دا ساروی دا غسورلی دا کشتی او دا کسیزون استاسو دا پارا تابع کردی دیخوا لکه علماء ذکر کوي کنه وای سجل له دا اوخ چې کم دی کنه څومره طاقتور دی ما پدې پوزه کې ولا لغون تک نکیل اچولې کنه نو کده دنه مخ کې ماشوم رواني کنه نو دی باغی ماشوم په سمسیده ځخه هغه ماشوم په سمسیده ځي د دې په مقابله کې استو ګورې څومره طاقتور دی څومره طاقتور دی خو بس سره بس کاکا په ناستی او بس چې کم پلې بوتلل غواړي کم پلې غلای نو بس پاغي طرف باندې ځي نو ګوره دا الله تابع کړی دی د قیامت پرز وای چې اس د خپل طاقت پته ولګي کړه د خپل طاقت پته ولګي نو دی وای چې الله دا انسان د ورکوټ غونته کې انسان دې کم نه حق ده په با سوري څنګه کړی دا چې دا دومره طاقت تې مرا کړو دا دومره طاقت تې مال را کړو د دې نه باوجود هم دی په با سوري کولا ٹھیک شو جی نو دا اللہ زمونږ د اساسو د پاره تابع کړی دی د کسي یو میخ او یو غوا چې کم دی کنه په دې قربانۍ کې چې سری شي کنه نو لس کسان هم نشي کابو کولی بیا بیا څوک ولا خوانه نشي ورتلی او هغه څاروی چې کم دی کنه هغه څاروی بس یو کاکا چې کم دی نو هغه ته مخکې رواني یا چې کم دی یو ماشوم والا پړې مخکې نیسلی رواني ورپسې ځي څوک چې کمدن ورپسې گاډۍ تړي څوک چې کمدن ورپسې یوي تړي څوک چې کمدن هغه په ارټونو باندې تړي لګیا دي بس نو ٹھیک شو او خو لیکن سره الله تعالی دا زمونږ ستاسو تابع ګرځولي دي که چېرته دا الله نو تابع کړي کنه نو مونږ تاسو به په دې چرم دقه کارونه نشو کولی او جی هاتیان چې کم دی دا نو دا الله تابع کړي دي اگر کہ سمرہ طاقتور زناور خجی تذکرو دا چیات کی تاسو نعمت ربکم نعمتون درخپل اذا استویتم ارکل چی برابر شی تاسو علی پدیمان دی و تقولو دا چوائی تاسو پجب اخپلو سراب سبحان الذي پاکی دا غذات لراب سخر لنا چی تابی کری دا منگ دا پارا هادا دا الذي رکبناہو چی منگ پسور لکو کا وما کننا نیو منگا لہو دا دیر پارا مقرین تابیدار کون کی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْگَا إِلَىٰ رَبِّنَا قَلْ رَبْ طَرَفْ تَعَلَ مُنْقَلِبُونَ خَامَخَا واپس گردیدون کیو سچل بھئی راجعون بعد الموت بالراحتی چی دا اللہ تعالیٰ طرف تبا زمون راجی کی دلینو وَجَعَلُوا گردیدی لہو دی اللہ تعالیٰ دا پارا من عبادی دا بندگانو دا اللہ تعالیٰ جزءا اولاد ان الانسان بے شک دا انسان چرے لکفورنا شکری کا ان کے دے مبین الخاراب ام اتخذوا
ام اتخذا آیا مختار کړ دې الله تعالی مما دا سنا یخلقو چې پیدا کړی دي بنات لنا واسفاکم او غره کړی تاسو را بالبنینا پدامن سراب. نو ربط رکوع د مخک رکوع سره ښکارا دی چې په مخک رکوع کې دلائل د توحید، نو په دې رکوع کې دلائل د توحید، ابطال د شرک ذکر کیږي چې لکه ابطال د بنین او د بنات چې د خلق په نظر کې په نارینه او په زنانه کې چې دا کم تفاوت دی کنه، نو د دغه کې بوتلان کوي. ښه د کننوم ډیر خلق داسيري چې هغه ګوره د جنۍ په پیدا کېدو خپکیږي، د جنۍ په پیدا کېدو خپکیږي او د الګ په پیدا کېدو باندې چې کم دی کنه ځان سره یو چل کوي. ښه ځان سره یو چل کوي، حالانکه شریعت اسلامی وایي کنه وایي دا لور چې کم ده کنه دا لور د الله تعالی د طرف نه یو عظیم نعمت دی. ښه عظیم نعمت تے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کنا وای چې کم انسان دو لونه چې کم نه د دې تربیت وکړو، سو دو لونه د دې تربیت وکړو تر دې پوری چې د دې د نکاح چې کم نه هغه تنظیم برابر کو وی د دې په بدل کې به الله دې انسان ته جنت ورکړي، انسان ته به الله جنت ورکړي. وګوره د زامنو په باره کې نه دی ویلي، زامن په باره کې دا نه دی ویلي چې ګینې زامن چې کم دی کنه زامن لسو لدې وکړل کنه، نو ګوره دا فضیلت نشته او د لوڼو کې چې کم دی د لوڼو دپاره دا فضیلت او غوره دی. خو خلک ګوره اکثر چې کم نه دی لوڼو ته خفه کېږي. نو حالانکه زما په خیال چې څومره چې کم دی کنه د دې مور او پلار په دې درد باندې دردمنه دا لوري کنه دومره زوی دي. زوی چې کم نه هغه مور او په پلار باندې څه کوي، لور نه ده دا به ناسته به د بل په کور کې، خو دلته کې به دې سره د پلار او د مور او د ورور او د خور فکر به وي ورسره. هغه به د دې دپاره سوچ کوي، خپله چې کم نه هغه به سخته ورڅه برداشت کوي، خو د مور او د پلار تکلیف نشي برداشت کولی. ښه ٹھیک شوه جی؟ ښه جی کوم دی جی؟ وَإِذَا بُشِّرَ کله چې خوشخبري ورکړی شي احدهم یو تدینا بما پاس باندې ضربا چې بیانې للرحمن د پاره د الله تعالی مثلا مثال ضل وجهه نو ګرځي مخ د مسودا تکتور وهو کظیم وي د غم کون کې. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای چې کله یو انسان ته دا زیره ملاو ش په زمانه جاهلیت کې وا چې ګورستالور به پیدا شو کنه نه دی به د خلقونه پټېدو، د خلقونه به پټېدو او خپبو چې الله تعالی مال لور ولې راکړه. حالانکه ډیر ننم چې کم نه هغه داسې جاهلان شته کنه، داسې جاهلان چې هغه څه کوي اکثر چې کم دی کنه د خپل بیبیانو ته وای کدی لور پیدا شو کنه نو وجنم دی ننم چې کم نه پرون زمون کور ته زنانه راغلی زمون مورکۍ ته وی دی ته وای چې څه وظیفه را لراکی وی خاوند سره چې کم نه دغه کړه د کچته لور به پیدا شو نو څه کوي او وجدم دی. نو ما ته ما دومره بدبخت انسان چې هغه د دې کې د دې زنانه څه قصور دی. خو د الله خوښه ده چې چاله لور ورکوي چاله ورکوي نه چا نه اخلي. ٹھیک شو جی؟ نو نن اوس هم ګوره نن ډیر جاهلان داسې دي چې هغه ګوره چې کم نه په دغه کیسې باندې خفه کېږي. ها جی الله تعالی دې زموږ په حال رحم وکړي. کم دی او من آیا هر مخلوق ینشأو چې تربیت کول شي د په الحلیه پکالو کې وهو وی د په الحصام په دلایلو کې غیر مبین نوی غخکار بیانون کې خپل مدعا لرا وجعل الملائکه غرذول دی فرشتو لرا الذين اغهم عباد الرحمن چې بندگان د الله تعالی دینا تندنانا اشهدوا یا حاضر شوی دی خلقم پیدائش دی فرشتو ته ستكتبو درد چوبلی کله شهادتهما گواہی دی ويسألون تپوس بکول شي دینا وقالوا ایدی لو شاء الرحمن کچرت غختل رحمان ذات ما عبدناهم نمون با عبادت نو کړه دک فرشتو ما لهم نشتر دی لپاره بذلک په دک خبر مان من علم صدرل انهم ندی الا مگر یخرسون اغه اٹکل ګمانونه تړون کی اما تیناهم یا ورکړه مونږ دی تا
کتابا یو کتاب من قبله مکر دی قرآن مجیدنا فهم پس دی جری به پدق کی خبر باندې مستمسکون دلیل نسون کی دی په عبادت دی غیر الله باندې چې دی دی بوتانو او دی پرشتو او دی نور سيزونو په عبادت باندې دی چې دومره کلک دي کنه نه دی ته چرته یو دلیل عقلی یا نقلی راغلی دی بل قالو بلکې وای دی ان وجدنا بشک منتری منگا آبانا مشران زمونگا على امتن په یو طریقه باندې و انا بشک منگا على ثارم په قدمونو دی باندې محتدون رهنمای حاصلون کی او تون کی دی پسخه وې زمونگا آبا او اجداد دک دین شرکیو نو منگا د خپل پلار او د نیک دین نشو پرې خو دی وكذلكم ذكرنگي ما ارسلنا نذر عليگل منگا من قبل کا مکسانا فی قرية فيوكل کی من نذير یو يرون کی الا مگر قالوا مترفوها اغچا مالدارانو پدئی کی انا وجدنا بشک منتر منگا آباءنا مشران دمنگا على امتن پیودین باندی و انا بشک منچو على آثارهم پقدمونو دی باندی مقتدون اقتدا کون کیو دخبلو مشرانو خبر منو قالن او علوت دی پیغمبر اولو جیتکم آیا کچر تمارات تل کڑی تاسو تا باہدا مما زیاد اغا رسیدون کی اللہ تا مما دا آسنا وجدتم چی منتری تاسو علی پدی باندی آباکم مشران ستاسو قالون اویل دی اقوام انا بشک منچیو بما پاس باندی ورسلتم چرالی گلی شوی تاسو بی پدی سرا کافرون انکار کون کیو نفانتقمنا منهم عذاب ورکمون دیتا فانظروا گوراب کیف کانا سرنگی عاقبت المکذبین انجام دا تکذیب کون کو ویس قال ارکل چوی ابراہیم علیہ السلام لأبیه خپل پلار تا وقومی قوم ددتا اننی بی شکل چیم براؤن بیدارم مما دا آسنا تعبدون چی تاسوی بندگی کوئی نو ربط رکو دا مخی رکو سردادے چی پا مخی رکو کی بیان دا توارست کفار پا کفر باندی نو پدی کی مضمون دا رسالت ذکر کی چی گواری دا اللہ تعالی دا وحدانیت تا خبرہ دا انبیاء دا رسالت تا خبرہ دا قیامت و دا یوم المجازات تا حقانیت تا خبر چی کم دا کنا تاسو نوی خبرانه دا د دنیا د افتدانا الله چې کلم پیغمبر را لېږلی دی نو پیغمبر خلقو ته د الله د وحدانیت خبره کړې ده دغه مضمون دلته ذکر کیږي خجی مما د هغه بوتانو نه تعبدون چې تاسو یې بندګي کوئ الا الذي مگر هغه ذات فطرني چې پیدا کړی دی ما لره نو فانه پس بېشکه د الله تعالی چې سیهدین څه به کوي لا رب خیماتا وجعلها وی گرد ولا کلمتن دق خبر توحید باقیتن باقی پر خودن کی پی عقبه پاولاد ابراہیم علیہ السلام کی لعلهم شاید چی یرجعون اغسو کی زان واپس کی دے شرک نقا بل متاتو بلکہ فائدہ ورکر دمونگا هاولائی دے اہل مکوتا وآباهم پلانانو دیتا حتی تردی پوری جاءهم الحق چرال دیسک حق قرآن ورسول مبین و رسول خکاراب ولما جاء مرکل چرال دیسک الحق حق قرآن نقالون اوہل دی هذا دا چرے سحر جادو دے و انا بیشک منگا بہی پا دی قرآن مجید باندے کافرون انکار کون کی دی کفار مکو ببیقا نا اللہ تعالیٰ وہی کنا وہی دی مشرکین مکہ اگر چیزانتا دی دین ابراہیمی پیروکارم وی خود ابراہیم علیہ السلام دا طریقین ہٹ کر چی دی روان دی لیکن ابراہیم علیہ السلام بت پرست نو او دی تم پترا چی ابراہیم علیہ السلام بت شکنو کا ٹھیک شو جی وقالوا وایدی لولا نزل ولن نادری هذا القرآن دا قرآن مجید على رجل پیوسڑی باندی من القریتین دی دو کلنا عظیم چمدیر سوی عظیم الشان وی پمال کے خواہ لکہ علماء کرام ذکر کئی وید دی پا نقطہ نگاہ سارا مشر او معزز اگا سڑے دے چکم مال وسقی خواہ حالانکہ دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے دا مال سویلی ورشتا مال قارون سقومو مال فرعون سقومو مال جے کمدن حق حامان سقومو گوارے سدے دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے دا دے مال سویلی ورشتاننو ندائی بسوی وی پا دے مکہ و پا دے طائف کے خودیر غٹ غٹ سرداران دی دیر لوی لوی مالداران پا کے پراتے دی وی دا نبوت اغیتا ولی نمیلاوی دا چی دے پیغمبر علیہ السلام تے دا نبوت ورکو کا حالانکہ نبوت ورکول دا اللہ پہ اختیار کی دی او دا پمال ندی خواہ
اهم آیا دی چی دی یقسمونا تقسیمون کی دی رحمت ربک مہربانی در ابستا نحن منچی قسمنا تقسیمون کی بینم فما بین دی کی معیشتم ازباب دا معیشت دا رزق تقسیمون کی مال ورکول غربت روستل اللہ وی دا منکوکا فی الحیات الدنیا پجوندری دنیا کی اللتی ینتفعون بها فی الحیات الدنیا اگا اسباب دا معیشت چی صرف دا دنیا تر دے زندگی پوری دیتا فائدہ ورکی خواہ ٹھیک شوا دکا وقتی چی کم دے کنا مسپقین کی دی فضائل عمال کی دی کم دن حق دی تعلیم کو یو حدیث مخی ترالے او اگا حدیث سو اگا حدیث داو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائی کنا وی ما دا دی عرش معلا لاندے چی کم دے کنا وی دا سرو زرو پا تختی باندے وی یو دری خبری میں اولی دی لنبی خبر وی پا کداو چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وی دویم خبر پا کداو چی سرے ما اکلنا ربحنا وما قدمنا وجدنا چی کم اخوالل دا زمون گٹا دا چی کم بو جی کم در حق دا زان نمخ کی اولیگل دا اغی ثواب براتا ملوشی وما ترکنا خسرنا چی کم مونگ دا پاتی شو پا دنیا کی دا زمون تاوان دے خواہ دا زمون تاوان دے اصل گٹا جی کم دے کنا اصل گٹا دادا چی سدی اخوالل ستادی سدی واغستل ستادی سدی صدقه کړل ستادی چې کم دنه پاتې شنو داستانه دی دا د چا دی دا د وارثانو دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی صحابه وی تاسو ته په دنیا کې بے وقوف سړی وخیم صحابه کرامو ته وی د الله حبیب ولی نو خو راته وی پتاسو کې بے وقوف سړی هغه دی کنه چې د وارث مال په خپل مال باندې ترجیح ورکړي صحابہ کرام وی دا اللہ حبیب دا سی بسو کی چی دا وارث مال لبا ترجیح ورکی وی پتا سو کی دا وارث مال لبا ترجیح ورکون کے ار سڑے دے لکا چی کم خوری کم اغندی کم صدقہ کے دستا دے دا رشتو چی کم دنو دا وارثانو دے نو نن منگا تاسو دا وارثانو مال دے رو خوا پا خپل زانی نلگو دا خپل زان دا پاریس نکو دا خپل زان دا پارے جی کم در حقا منگا تاسو سریس نی خود وارثانو د مال د سیوا کولو ډیر کوشش کوو چې وارثانو ته به څنګه یاره زما د مرګ نه پس په زما بچي څه کوي دی ته به څه پاتې کېږي که نه د دی مستقبل به څنګه وي ټیک شوه حالانکې یاد ساتئ چرم چې کوم دی ستا د اولاد دا سوچ کړی دی چې زما د دې پلار د مرګ نه پس په زما د دې پلار څه کېږي یو اولاد هم ګورې چرته داسې سوچ نه دی کړی او گوره اگا اولاد خو یو طرف تکا منگا دا دنیا غم خو کو خو گوره دا یاد ساتی چری دا سوچم کرده چه زما دا مرگ نباد با ما سر سکیگی دا غمم نشتے کا صرف دی غم کو چه زما نپس پا زما دا بچو سکیگی حالانکہ دا سوچو که چه ستا دا مرگ نباد با تا سر سکیگی تا بسی اگا شیجے کم نا منگا تاسو بالکل رستو کرده خجی ورفانا اوچت کرد منگا بعضم بعض ردینا فوق بعض پورت بعضنا درجات پا درجو کی لیتقضا دا چی انسی بعضم بعض ردینا بعضن بعض نور لرا سخریا پٹوکو سراب ورحمت ربکا مہربانی در افسا چرا خیر غردا مما دا غمالوننا یجمعونا چی جمکی دا کافران پا دی دنیا کی دا اللہ تعالی مہربانی چی کم دا کنا دا دیر اعلا دا نو دا اللہ مہربانی ایمان دکھا ولولا ولنا ان يكون الناس دا چه ودا طول خلق امتا واحدتا پا یو دین باندی لجعلنا خامخا گرد ولی بو منگا لمن دا پار دا چا یکفر چه کفر کون کی دی بالرحمن پر رحمان ذات پاندی لبیوتهم دا پار دا کورن دا سقفا چتونا من فضت دسپینو درو ومعارجا و سیڑی علیها پدی باندی ادھرون چه خطون کی وچاتا چتونو تا ولی بیوتهم او کورونو دی دا پارا ابوابن دروازی و سرورن او پالنگونا علیها پدی باندی اتکیون چی تکیا بلگا ان کی وی و ذخرف او دا سرو درو اللہ وی کنا وی کچر تما سر دا یار نوی چی دا مسلمانان بور پسی طول ایمان پریک دی کنا نو دی کفارو تبا می دوم رمال ور کڑیو چی دا دی کورونا دا دی دا ناس دی پاستی زوینا اگا دا سرو دا سپینو خواه اللہ تعالی منگ تا کتلی دی چی دا خرسری کمزوری دی خواه
دا خړسري د ټینګي نه دي ښه دی ورپسې هر څه پرېږدي لکه نن چې کوم دی که نه نن زمونږ خلق د مال دپاره د یورپ د نیشنلټي دپاره د یورپ د ویزې دپاره خپل ایمان پرېږدي که نه پرېږدي اکثر چې کوم نه هغه ځان دلته نه چې ځي که نه نو ځان څوک قادیانۍ کي نو ځان څوک چې کوم دی هغه کرسچن ولیکي ځان هغوی تاله دغسې نیشنلټي درکوي نه ړومبی چې کوم نه هغه تا به څه کوي تا به د ایمان نه فارغوي د خپل ځان په شانتې به دې کوي ښه نو چې د ځان په شانتې دې کي که نه نو بیا هغوی وایي د ده نه مونږ ته خطره نشته دی دې مونږ سره چې کوم ایمانی جذبه ده که نه هغه ایمانی جذبه کې دومره په نرم انداز کې دومره ښکلې نرمې ستنې درته وایي که نه چې ته د ځان نه به هم نه خبر او څو علما کرام ذکر کوي که نه وایي یو ځلې زمونږ په دې پاکستان کې یو فوجي و که نه او فوجي افسر و هغه چې کوم دی نه د دې قادیانانو سخت مخالف و نو څه چلې دته به د قادیاني نوم چې به یې اورېده که نه نو بس دا سړی به څه په ده باندې به سم څه چل کېده ښه نو د ده ترتیب چې کوم دی نه هغه داسې وشو چې کوم ځای کې نکاح کېده که نه نو هغه جینۍ څه وه هغه قادیانۍ وه نو بس څه دی هغوی ورته وی بس صاحب مونږ تا ته څه نه وو ویل څه چې ته خپل کار کو ښه تا ته به مونږ دا نه وو چې ګینې ته بس تا سره به زمونږ څه کار نه ښه نو هغې زنانه دومره په نرم انداز کې هغې خپل کار شروع کړ که نه چې په کال کې دننه دغه مسلمان چې کوم د قادیانیت سخت مخالف و په کال کې دننه هغه قادیانیت اختیار کړه په کال کې دن دومره په نرم انداز کې هغوی لګیا دي هغوی کوشش کوي په دې مسلمانانو باندې چې څنګه به اړوي ښه خو الله دې زمونږ د ایمانونو او زمونږ د مسلمانانو د ایمانونو حفاظت وکړي ښه جی کم دی وَإِن كُلٌّ ندیدا تمام وَإِن كُلُّ ذَلِكَ ندیدا تمام مالونا لما متاع الحیات الدنیا لیکن اسباب د ژوند دی دنیا دی والآخرت آخرت او جنت چې دی عند ربک پنځ درب سال المتقین لپاره پرهیزګارانو دی هغه سبي هغه چې کوم متقیان ځان د شرک نه ساتي نو جنت په هغه ته ملاويږي نو دنیا چې کوم ده کنه دا د کافر د لپاره جنت دی او د مسلمان د لپاره صدا قید خانه ده الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر د مسلمان د پاره قید خانه او د کافر د پاره څه دی جنت دی د کافر دغه ځای دی او مسلمان د پاره الله چې څه تیار کړی دی کنه د هغې موږ سوچ هم نشو کولی ښه الله دې موږ ته نصیب کړي ښه جی ومن یعش وواچا چې اعراض کو عن ذکر الرحمن د وحدانیت د رحمان ذات نه او د کتاب د الله تعالی نه نقید نو مقرر بکو له د پاره شیطان فهو پسوی به دی له د انسان د پاره قرین دوست پار یو وخت کې وانهم بشک دی چې لسدون مړی دی لرا عن السبیل دلار اغنه چې رسیدونکي د الله تعالی ته ويحسبون غمان کوي انهم چې بشک دی مهتدون هدایت حاصلونکي دي حتی تر دې پوری اذا جاءنا کله چې راشي موږ څخه قالن وای بده علی تاسو استعمال را بیني چې په ما بین زما کې وبینک فما بین د دې بد عمل کې بعد المشرقین اغل روال د مشرق او د مغرب فبئس القرین پس ډیر بد ملګری ته ځکه علما ذکر کوي وای چې کله د خپل بد عمل غناکار شکل صحیح کی کنه نو بیا به ارمان کوي چې هو چې پسترګو مینه لګی دی نو قبا وقا چې پسترګو مینه لګی دی خو بیا به ټیم تیری ښه بیا چې کمدن حق کوي او 50 پیری ارمان کوي کنه نو دغه ارمان د ته فائدہ نه ور کوي خجی ولن ينفعكم اليوم ارګد فائدہ درنه کی تاسو تنن ندی اذ باغ وقت ظلمتم چې کفر کړو په دنیا کې انکم چې بشک تاسو په العذاب په عذاب د الله تعالی کې مشترکون راجم کیدون کی افانت ایت تسمع الصم ورون کې کڼو تا او تهدي العمي یا لا رخودن کلندو تا ومن اچال رکان چې وی دی په ضلال مبین تا گمراهی ښکار کی لکه سره اکثر چې کم دی کنه لندو ته د دې سیز د حقیقت په باره کې پته نه لګي ښه دې سیز په باره کې پته نه لګي نو مطلب دا دی کنه هغه یو سړی و هغه چې کم دی کنه هغه په سترګو باندې ړوند نو چا ورته وی یاره دا شی خو داسې دی چې څه دی
داسې دی لکه د ایلۍ په شانتي سپین دی. هغه ورته وي سپین سي، وی لکه د ایلۍ په شانتي. وی ایلۍ څنګه ایلۍ څنګه؟ نو هغه ته د ایلۍ به ورته څنګه ایکسپلین کوله، لکه هغه لیدلې نه وه که نه، هغه لیدلې نه وه. نو مطلب دا دی چې یو انسان یو شی په دې خپلو سترګو باندې د لیدلو قابل ني. اوس ته یو سړي ته وایي چې هلکه چې کمدنه داسې ورشه، لږ غونته کې داسې تاو شه، بیا چې کمدنه بره به نیر راشي، نو هغه ته څه پته لګي؟ هغه ته نو دقسې الله تعالی وایي د کافر مثال په شان د ړندو دی. راه هدایت جنت ته رسېدل چې کم دی، کم عمل چې کم الله ته رسي، نو هغه عمل هغه دته د هغې توفیق نه میلاویږي، دغه عمل دی حاصلولی نشي. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پس کچرته مونږ بوتلو کو پتا سره، نو فَإِنَّا پس بېشکه مونږه منهم د دې کافرانو نه منتقمون بدله اخیستونکي یو، او نرینک یا وښایو مونږ تا ته الذي هغه وعدناهم چې وعده کړې ده مونږ دوی سره، نو فإنا پس بېشکه مونږ علي په دې باندې مقتدرون قدرت لرونکي یو. نو فاستمسک پس منګولې ولګوه بالذي په هغه څه باندې اوحي الیکا چې وحي کولی شي تا ته، دم علی التبلیغ څه چلو کا په دغه تبلیغ باندې همیشوالی کوه. انک بېشکه ته چې علی صراط مستقیم په دین محکمه باندې، وانه بېشکه دا قرآن مجید لذکر نصیحت دی لکه ستا دپاره، شرافت دی ستا دپاره، ولقومک دپاره د قوم ته، وسوف تسألون در ده چې تاسو نه به تپوس کولی شي د خپل عمل په باره کې. واسأل تپوس وکړه من د هغه چا نه ارسلنا چې رالیږلي مونږه من قبلکه مخکې ستا نه، من رسلنا د پیغمبرانو د مونږ نه، اجعلنا یا ګرځولی مونږ من دون الرحمن ما سوا د رحمان ذات نه آلهة معبودان یعبدون چې بندگی کولی شوه. الله تعالی وایي که نه، وایي ګوره ته چې کوم دی د دوی نه مخکینو اهل کتابونه ته تپوس وکړه چې د دوی په دې مذهبي کتابونو کې چېرته الله تعالی دا حکم کړی دی چې تاسو د الله نه ما سوا د بل چا عبادت وکړئ. نو چېرته دی یو آیت، یو دستاویز، یو خبره دی داسې نشي ښکاره کولی. ولقد په تحقیق سره ارسلنا لیږلی مونږه موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزاتو خپلو سره الی فرعون فرعون ته وملئه یو درباریانو ده ته، فقاله پس وویل دی موسی علیه السلام انی بېشکه چیم رسول رب العالمین پیغمبر د رب العالمین د طرف نه. نو فلما جاءهم پسر کله چې راتللی وکړل دوی څخه بآیاتنا په معجزو زمونږ سره، اذا هم ناګهانه ودی منها د دې موسی علیه السلام پورې یضحکون چې څه وکولې ټوکې ورپورې کولې. وما نریهم نخایو مونږ دوی ته من آیت یو نشاني الا مگر هي اکبر لویا من اختها د مخکینو معجزاتنا، واخذناهم ونیسه مونږ دوی لره بالعذاب په عذاب سره لعلهم یرجعون د دې دپاره چې دوی واپس وکړي. وقالو وی دی یا ایها الساحر ای جادوګر موسی علیه السلام ته وی ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره بما په هغه څه سره عهد عندک چې واده یې کړی له تا سره، اننا بېشکه مونږ چې یو لمهتدون خامخا ایمان براړو په تا باندې. نو الله تعالی وایي مختلف قسم حالات مې پرې راوستل، مختلف قسم حالات. نو فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آیات مفصلات. الله تعالی پی وقتاً په وقتاً مختلف عذابونه راولیږل. خو چې کله به پې عذاب رالی که نه، نو دی به حضرت موسی علیه السلام ته به درخواست وکړو، وی یا موسی علیه السلام وی الله ته ووایه چې زمونږ نه دې دا عذاب لرې کړي که نه، نو مونږ به ستا نبوت ومنو، مونږ به ستا رسالت چې کوم نه هغه به تسلیم کو، پته به ایمان نه اړو. فلما پسر کله چې کشفنا لرې که مونږه عنهم العذاب د دوی نه هغه آفت، اذا هم ناګهانه ودی ینکثون ماتونکي خپلو وعدو لره. ونادا آواز وکړه فرعون فی قومه په قوم خپل کې، قال اویل دی فرعون یا قوم زما الیس لی آیا نشته زما دپاره ملک مصر بادشاهي د مصر، وهذه الانهار دا نهرونه تجري روان دي من تحتي د چانه لاندې د ربوبیت او د سلطنت زمانه. افلا تبصرون تاسو نه وینئ هغه عظمت او عزت زما. ام انا خیر آیا زه غوره من هذا الذي د هغې موسی علیه السلام نه هو مهین چې دی څه دی
کمزور دی ولا یکادون دی یبین ولا یکادون دی یبین غلبه لرونکي په خپل دلیل کې وکسره وی په خبرو کې را باندې چې کم نه حق غلبه نشي حاصلولی ښه بعضې مفسرین دلته کې ذکر کوي ولا یکاد یبین وی حضرت موسی علیه السلام ته د هغې لکنت طرف ته اشاره وکړه چې دی خپله خبره واضحه کولی هم نشي ښه خو ګورې ما تاسو ته مخکې خبره ذکر کړې وه چې د موسی علیه السلام دا لکنت داسې نه و چې دا یو عیب ښکاره کېده د موسی علیه السلام دا لکنت داسې و که نه چې په هغې سره په کلام کې حسن او ښایستهوالی پیدا کېده ښه ټیک شوه جي فلولا القیا پس نو ولې نه ورکوله کیالي د موسی علیه السلام ته سورة جامې من ذهب د سرو زرو او جاء معه یا چې راغلی وي سره الملائکة فرشتې مقترنین معاونت کوونکي تصدیق کوونکي په رسالت د باندې نو فاستخف قومه پس بې وقوفه جوړ که قوم خپل قوم لره فاطاعوه نو پس دی تابعداري وکړه د چا د دغه فرعون نو علماء کرام ذکر کوي فاستخف قومه دوکای ورکړه د خپل قوم ته انهم بشکا کانوا دی قوما فاسقین قوم نافرمانان فلما آسفونا پسر کله چې دی غصه راوسته موږ ته انتقمنا منهم عذاب راوسته موږ په دې باندې فغرقناهم پس غرق کړل موږ دوی لره اجمعین ټولو لره فجعلناهم پس وګرځول موږ دوی لره سلفا عبرت ومثلا او مثال للآخرین د پاره د رستو راتلونکو خلقو ولما ضرب کله چې بیان کړل شي ابن مریم د زوی د بی مریم مثلا یو مثال اذا قوم کانا گهانا قوم سامن هور دینا یسدون اړیدون کی دي او اعراض کون کی دي نو ربط رکوع د مخک رکوع سره دا دی چې په مخک رکوع کې مضمون د توحید او د رسالت ذکر شو نو پدې کې هم څه کیږي مضمون د توحید او د رسالت ذکر کیږي خلاصه د رکوع الدعوت الى القرآن وجواب عن شبهات الكفار دغه کفارو چې کوم باطل شبهه وی کنه د هغې جوابات ورکول کیږي وقالوا ایدی آلیتنا آیا معبودان زمونگا خیر غردی ام هو آیا دا عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوه لکا نبیان استاد پارا مثالونا الا جدلا مگر اغسو خبر بلا تحقیقا بل هم قوم بلکې دی یو قوم خصمون په مغالطه کې ان هو ان دا الا مگر عبد بندر انعامنا چې انعام کړو مونږ علی په باندې وجعلناه غرذول مونږ دلرا مثلا یو نشانی په قدرت الله تعالی باندې لبنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل ولو نشاء کچر توختل مونږه لجعلنا خامخا گردولی بومونگا منکم تاسونا ملائکتن فرشتی فی الارضی پزمکا کی یخلفون چی سبو نیابت پکون کی پدیزمکا کی دیوبل و انہو بیشکر عیسیٰ علیہ السلام لعلم خامخا یو دلیل دے لیو علامه دا لساعتی رپار دا قیامت فلا تمترن پس شک مکوی تاسو بها پدی عیسیٰ علیہ السلام سرا اللہ تعالی دلتا کی دی عیسیٰ علیہ السلام اگا دوبارہ راتلو طرف تا اشارہ دخوا چی عیسیٰ علیہ السلام با اللہ پا قرب قیامت کی دنیا تا دوبارہ کے کمدن اگر علیگی او دا دمشق دا جامع مسجد پدی منارہ باندے با اگا برا کوزیگی خواہ علماء ذکر کئی وی دا سحر دا منستیم بی خواہ دا سحر دا منستیم بی اقامت پشوی پدا او اللہ لاجے کمدن حقا امام با نیت نی تڑلے پدا کٹیم کی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دی آسمان نبا راکوز شنو نو علماء ذکر کئی وی چی راکوز شی کنا وی دا دی ویختون بے اگا دا ابو اگا قطرو ساس کی بتی کی گی خواب نو چی سنگ راکوز شی امام مہدی علیہ الرضوان تکم دے کنا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام با مصلا تبا ورمخ کی خواہ ٹھیک شوا خود دین مخ کی یاد ساتئی چی امام مہدی با دنیا ترازی او اغب فتوحات کئی خواہ اغب فتوحات کئی بیا جے کم دے علماء کرام ذکر کئی کنا وی دجال برازی بیا جے کم دے حقا یاجوج ماجوج برازی خود عیسیٰ علیہ السلام دنیا تدارا تک دا با پا قرب قیامت کیوی نو عیسیٰ علیہ السلام او دا یو نائب چے کم دے کنا سلویخ کالبا دا عدل او دا انصاف نظام بقائی می خواب ٹھیک شوا خدا بسی دا بجے کمدن حق دا دجال دا قتلولو نپس
د یاجوج او ماجوج د ختمېدو نه پس بس د هغې نه پس چې کوم دی که نه بس په 40 کاله یو نظام به قایم شي چې دا به اسلامي قانون وي، اسلامي او د شریعت د اصولو مطابق به چې کوم دی هغه حکومت او سلطنت وي. خو چې کله دغه 40 کاله تیر شي که نه د هغې نه پس په بیا د مسلمانان ورو ورو به د دنیا نه رخصتېږي. نو اخیره کې دا مسلمانان ټول به د دنیا نه ختم شي. نو دا قیامت چې راځي که نه نو دا به صحیح دا به په دغه وخت کې به پر زمین باندې مسلمان باقي نی مسلمان بنی نو قیامت پر راځي. علما ذکر کوي وای دا ایمان او دا مسلمان نه دی، دا د دې کائنات لپاره د روح په شان دی. نو چې څنګه په دې انسان کې روح وي نو دی ګرځي، دقسې چې په دې کائنات کې مسلمان موجود وي دا کائنات پسې دا به چلیږي. خو چې کله ته مسلمان ووتو اسلام ته ووتو الله تعالی به بیا تباه کوي. خبره دین تراله خجی فلا تمترن بها شک مکوی تاسو پدې کې واتبعوني تابعداریو کې دما هذا دا صراط مستقیم لار برابر ده ولا يصدنكم الشيطان منجن کی تاسو لره شیطان انه بشکل شیطان لکم تاسو د پاره عدو دشمن د مبین الخراب. ولما جاء ارکل چرال عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام بالبینات فخار معجزات سراب قال اول دی عیسی علیہ السلام قد پتا کی سرا جئتکم مارا تلکڑی دی تاسو تا بالحکمت فنبوت سرا ولابین لکم دا چ بیان کم تاسو تا بعض الذی بعض اغ خبر تختلفون فی چ اختلاف کون کی پیتا سو پدی کی چسو یو بل سره اغ دشمنی جوړی کړي وکا. فاتقوا الله پسویری دا اللہ تعالی نا واطیعونی تابیداریو کی دما ان اللہ بشک اللہ تعالی چه دے ربی رب زما دے وربکم او رب ستاسو دے فعبدوه بندگیو کی دے اللہ تعالی او یکتای امنی هازا دا چرا صراط مستقیم لار برابر دا فاختلف الاحزاب پس اختلافو کدین سواراو من بینهم پخپل ما بین کی فوین پس حلاکت للذین دا پاردا خلق ظلمو چی ظالمان دی من عذاب یوم علیم دا عذاب دور دی دردناکنا هل ینظرون انتظار کئی دی اللہ ساتا مگر دا قیامت انتاتیهم دا چرا شری سخابات الناساپا وهم لا يشعرون او دی تبپتنی الاخلاء دا دوستان یوم ایدن پدا غورت بندی الاحباء فی المعصیتی چی دا گناہ پدیکار کیو بل سر بیمین ساتلقا دکه نن ډیر خلق داسې دي چې د ګناه د وجې نه یو بل سره نږدېکته اختیاروي چېته چې کوم نن هغه د ارامتوبونو د وجې نه چېته د ډمتوبونو د وجې نه چېرته چې کوم نن هغه د موبایل کې دا نوي دا څیزونه چې راغلي دي دا ګیم ورته وایي که څه فری فایر د دقې د وجې نه نو د خلقو دا دوستۍ چې کوم دی که نه دا د دې معصیت او د دې ګناه په سبب باندې وي. الله تعالی وي دقه دوستۍ نه دي دا به د قیامت پرز د انسان دپاره لوی درد سر لوی د خفګان سبب وي. الاخلاء وغا دوستان یومئذن پدا ورځ باندې بعضهم بعض لدینا لبعض د بعض نور د پاره دون دشمنان به الا المتقین مگر متقیان. یا عبادی ذما بندگانو لا خوف علیکم نشتر پتاسو بندی الیومان الندی ولا انتم تحزنون و نبتاسو غمجن شی پا مستقبل کی نو ربط رکو دا مخی رکو سردادی پا مخی رکو کی بیان دا استثناء دا دی متقیانو اشو پدی کسی کی گی پدی کی دا اغی دا نتیجی ذکر کی گی خواہ الذين خلق دا متقیان کم خلق تینو دا غی صفت تیخوا الذين خلق آمنو چیمان روڑ دے بے آیاتنا پیتونو دا منگاب وکانو دے مسلمین تابداری کون کی ادخلوا الجنتا داخل شی تاسو جنت انتم تاسو ازواجکمو بی بیانس تاسو تحبرون پخوشالی سراب یطاف علیہم گردولی بشی بدیبان دے بے صحاپ کاسی من ذهب دسرو درو واکواب وابخورین وفیها پدی جنت کی بیما ستشتهیه الانفس چه اشتحاب کئی نفسون ددئی وتلظ الاعین وخون بحاصل استرگی ددئی وانتم تاسو فيها پدی جنت کی خالدون ہمیشہ بوسی گئی وتلظ الاعین ذکر دے انسان دا سترگی ندی چکم دا اگر نفیس جواہر اگر مزیدار آبادے مزیدار سجود چی دے پخپل استرگو بندیوی دی کنا نو دتا
پدې کې مزه ملاوي. یا علماء کرام ذکر کوي والصور الجمیله چې د دې جنت کې د دې حورانو هغه ښایسته شکلونه د دې هغه د علمانو چې کوم د دې خدمتګاران کنه د هغې دا ښایسته شکلونه او ښایسته نفاست او حسن ترتیب په دې باندې به دی خوشحالیږي. ښه وتلک الجنة التي دا جنت هغه دی اورثتموها چې به وراثت سره درکول شي تاسو ته بما په سبب د هغې سره کنتم چې وي تاسو تعملون عملونه کوونکي لکم ستاسو دپاره فیها په دې جنت کې وي فاکهة کثیرة ډېرې میوې منها د دې نه تاکلون خورئ به تاسو به یې خورئ. مجرمان به ترېنه نه صحیح کوي. نو ان المجرمین بېشکه دا مجرمان فی عذاب جهنم وي په عذاب د جهنم کې خالدون همیشه اوسېدونکي لا یفتر عنهم سپک په نه کړی شي د دوی نه د عذاب وهم دی چې دی فیها په دې وهم په دې جهنم کې وهم دی چې دی فی په دې جهنم کې مبلسون څه به استوګنه کوونکي به نو وما ظلمناهم ظلم نه دی کړی موږ په دې باندې ولکن کانو لیکن دی هم الظالمون هم دی ظلم کوونکي باختیارهم الکفر چې کفر اختیار کو کفر له ترجیح ورکړه په اسلام باندې. ونادوا آواز بوکی دی یا مالکو اے مالکا لیقضی علینا دا چی پیسلو کی پا منگا بند ربکا رب صاحب اے یسأل ربکا ان یقضی علینا بالموت اللہ تعالیٰ نسوالو کا چی اللہ تعالیٰ پا منگا بند مرگ را ولی خوا. نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دی بچغی وی خو مالک په ولا جواب نه ورکوي. نو څلوېښت کاله پس چې کوم دی که نه نو مالک په ولا جواب ورکوي. نو څه به وي ورته نو قال نو به وي ورته دا مالک انکم بېشکه تاسو ماکثون همیشه اوسېدونکي په دې جهنم کې مرګ به در باندې نه راځي. مرګ نشته واپسی دنیا ته نشته خلاصېدل د عذاب نه نشته. لقد پتا کی سراب جئناکم راتل کړي موږ تاسو ته بالحق په حق قرآن سره ولکن اکثرکم لیکن اکثر د تاسو نه للحق د پاره د حق قرآن کارهون بد ګڼونکي دي. ام ابرمو امرا آیا دی محکم هغه تدبیر کو ام ابرمو امرا آیا دی مکر کوونکي دي امرا د یو کار فإنا پس بېشکه موږ چې مبرمون سیو محکم کوونکي و هلاکت ته دی. آیا ام ابرمو امرا آیا دی اراده کوونکي دي مکر کوونکي دي فریب کوونکي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلاف. نو فإنا مبرمون بېشکه موږ سیو موږ هغه تدبیر کوونکي د هلاکت ته دی. ام یحسبون نو ما درته د دې آیت چې کوم نه هغه فضیلت ویلو که نه چې دا آیت چې کوم دی که نه دا د سپوڼي د دانې او د سکن د هر قسم بیماری دپاره دا علاج دی. ام ابرمو امرا فإنا مبرمون دغه آیت دی د سپوڼي دپاره د دانې دپاره او د سکن د جمله امراضو دپاره خصوصا چې کوم دی که نه په دې بدن باندې دا برګې مرض چې راځي که نه نو د دې دپاره هم دا بلکل تریاق دی. ټیک شوه جي هغه طریقه یې څه ده اجازت مې دله درکو اجازت ته ټول چې کوم دی نه هغه دم اچولی شي د دانې هم د سپوڼي هم او د برګي د مرض هم او د دې سکن د جمله امراض کاغه چې کوم نه د مخ دپاره یي او کاغه د لاسو دپاره یي او کاغه د خپو دپاره یي که نه نو د هغې دپاره څه دی ام ابرمو امرا فإنا مبرمون څه چل به وکوي 3 ځله به درود شریف ووایي 7 ځله به دا آیت ووایي نو شپه کوي. ټیک شوه مریض باندې مخامخ په دانه باندې په سپوڼي باندې هم دم کولی شي او که تیل میل یا سکریم دموي نو هغې باندې هم کولی شي. ټیک شوه 3 ځله درود شریف شو 7 ځله به دغه آیت ووایي یو ځل به شف کوي او به دغه لنډ آیت د دې نه پس 3 ځله بیا درود شریف او 7 ځله دغه آیت دویم شپ وکوي په دریم ځل بیا چې کوم نه هغه 3 ځله درود شریف او 7 ځله دغه آیت بس شپ کوي انشاء الله په یو دم سره دانه به روکه شي یا به چې کوم دی یا به چې کوم نه هغه دانه به مکمل روکه شي هغه دانه به بیا خپل ځای به پرېږدي او یا که چېرته چاودو ته نږدې وي که نه نو بس کار به خلاص شي. ټیک شوه د سپوڼي دپاره هم ستنې به دم کوي ستنې به هم دم کوي مخامخ په مریض باندې دم هم واچوي انشاءالله چې الله تعالی به 110% کار کوي.
ٹھیک شو ټولو ته مې اجازت دی خو صدقه د ګورې ښه 21 مرتبه شو او 9 پیرې درود شریف شو صحیح شو جی 3 ځله درود شریف 2 ځله یو شو نو یو ځل شفو کو نو بیا 3 ځله درود شریف شو 2 ځله بیا شو نو 14 شو نو بیا 3 ځله درود شریف شو 2 ځله دا شو 21 مرتبه شو ار یو چې کوم درود شریف دل درځي ان شاء الله چې اجازه صدقه مې دل درکړه اسی وای چې مولیان چې کوم در شو مانی مو خو دل هغه صدر کو چې ګوره دا هیڅ څوک تر نه درکې ښا قضی کوم دی ام يحسبون يا گمان کیدی ان چې بشک مونږه لا نسمعو چې نور مونږه سرهم رازون ددی ونجواهم مشوری ددی بلا حق خبر دا ورسلنا فرشتي د مونږه لدیم دی څخه یكتمون لیکون کړي قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کان للرحمن نشته د پار د رحمان ولد اولاد نو فانا اول العابدین پس کچرت بالفرد والمحل و نو اول بما تپتو ما به عبادت کو سبحان ربنا سبحان رب السماوات پاک در رب د اسمانون والارض د زمکی رب العرش رب د عرش عما دا سنصفون چې بیانې دی قدرهم پریک د دی لراب یخوضو چې لګیاوی دی ویلعبولو بکون کی حتی تردی پوری ولاقو چې ملاقاتو کی دی یومهم الذی رضی آغی سر یوعدون چې واده کول چې دی سراب وهو الذي الله تعالی ته په سمای چې په اسمانونو کې الہ متصرف ته او په الارض په دې ځمکه کې الہ متصرف ته وهو الحکیم العلیم او دا الله تعالی حکمت والا او خبردار ذات ته وتبارك الذي برکت والد الله تعالی هغه ذات له چې دی الله تعالی د پاره ملک السماوات بادشاہ اسمانونو والارض او د ځمکو وما بينهما چې په ما بین د دې دواړو کې دي وعنده پنځ الله تعالی علم الساعه علم د قیامت ته و الیه او دغه الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو ټول واپس کول شي ولا يملك الذين اختيار لري غبطان يدعون چې عبادت کوي من دونه ما سوى د الله تعالی نه الشفاعت د شفاعت د اچاقه عنده لاحد د الله تعالی پنځ د اچا د شفاعت اختیار دی څخه نشته الا مگر مناسوک شهد بالحق چې گواہی کوونکی وي د حق خبري مطلب تنسه دی لا اله الا الله محمد رسول الله دیخوا وهم يعلمون وهم او دی چې يعلمون علم لرونکي دي چې دا سدي دا پرشتي او دا انبیاء دا الله تعالی مخلوق ته الله یو دیخوا ولا ان سالتم کچرت تتپوس کې دینا من خلقهم تا پیدا کړی دي دا عبادت کوونکی او معبودان لا يقولن الله خامخوي چې الله تعالی نفعنا يفكون پس کم طرف تاړو لکیږي دی وقيله او وینا دی یا رب رب ذما انها اولای بشکدا قوم یو قوم دی لا یؤمنون چې ندی ایمان نه ورن کی په ورځ د قیامت باندې نو فصبح درگذر عنهم ددینا وقل هو نبی علیہ السلام سلام سلام دی پس او پیانمون پدر د چلی ته پتو لګی چې الله تعالی دای سره سکی ښا چې الله دای سره سکی الله وت په دنیا کې څنګه عذاب ورکي الله وت په آخرت کې څنګه عذاب ورکي نو عذاب سو عذاب پیراله په غزوه احزاب کې هم په غزوه بدر کې هم الله تعالی دا کفار نه استو نابود کړل ښا حجی نو علماء کرام ذکر کوي کنا وای دې صورت کې مضامین ذکر شو وتبارك الذي له ملك السماوات والارض برکت والده الله تعالی هغه ذات چې هغه د پاره بادشاہت دو اسمانونو او د ځمکې دی نو اثبات ته وحدانیت تباری تعالی ورپسې قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لاني رسول الله نو اثبات ته رسالت شو نو اثبات د توحید او اثبات ته رسالت خلاصه صورت شو لا اله الا الله محمد رسول الله سورہ دخان مکی صورت ته 59 آیتونه دي او درې پکې رکوګانې دي دخان ورته پدی بنیاد باندې ویل کیږي چې پدی کې کلمه د دخان ذکر کړي شوی دا لکه څه دی یوم تأتی السماء بدخان مبین دا صورت نازل شوه درست سورت زخرف نا امک کی صورت جاسیه نا د ترتیب جمعی په اعتبار سره 44 او د نزول په اعتبار سره 64 نمبر صورت ته نو ربط صورت د مخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کې بیان د وعید او تمهید ال الوعید ذکر شو نو پدې کې هم الله تعالی څه کوي پدې کې د کمنر حق د انذار او د عذاب الشدید تذکرہ کیږي ښا
دا عذاب شدید تذکرہ کیږي. خجی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې خپل کتاب نازل کړی دی په لیلۃ المبارکه کې، لیلۃ القدر کې. ښه الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی، چې ګرځولی دی د قرآن مجید لږ لږ نازلېدونکي دنیا ته. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی په دې مؤمنانو باندې چې دی ته د قرآن باندې د عمل او د عمل توفیق ورکړی دی او د قرآن د منلو توفیق ورکړی دی. حامیم الله تعالی پوی په معنی د حروف باندې. والکتاب المبین او قسم می دی په کتاب واضح بیانون کی حق او باطل لرا. نو حامیم علماء کرام معنی ذکر کوي چې اقسم باسمی الحکیم والمتین، زه په خپل هغه اسم صفتی چې حکیم او متین دی په هغې قسم خورم. یا اقسم باسمی الحمید والمجید چې ستایل شوی او مالک ته بزرګۍ دی په دغه کې نومونو قسم خورم چې انک لمن المرسلین، تسی ته د الله تعالی د طرف نه پیغمبر ښه. خجی والکتاب المبین او قسم مینی پاک، والکتاب المبین قسم مینی پاک کتاب واضح بیان ان کی حق و باطل لرا. انا انزلناه بشک موږ نازل کړی دی قرآن مجید فی لیلۃ مبارکۃ بغشپی برکت والا. ای حکمنا بنزوله موږ فیصله کړی دا د نازلولو د قرآن مجید په دغه مبارک شپه کې. انا کنا بشک موږ منذرین يرونکي فیها پدی کی یفرقو بیانول شي کل امر حکیم ار یو حکم محکم امرا حکم من عندنا د جانب د منګنا. انا کنا بشک موږ مرسلین علیکم کی تعالی په قرآن مجید سره رحمتا مهربانی د مر رب کا د جانب د ربستانا. انه بشک د الله تعالی چې دی هو السمیع العلیم د الله تعالی اوریدون کړي او علم لرون کړي. رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د زمکین وما بینهما چې په ما بین د دې دواړو کې ان کنتم کچرتی تاسو موقن یقین کوونکی لا اله نشته معبود برحق الا هو مگر دغه والله تعالی د یحیی ژوند ورکوي تمام مخلوقات ہوتا ویمیت و مرگ راوستون کے دے پیدا کون کے دا مرگ دیکھا. یا بعض علماء کرام ذکر کہ یحیی حیات ژوند پیدا کړی دی او مرگ پیدا کړی دی. خجی ربکم رب ستاسو دے ورب آبائکم الاولین رب ستاسو دا مخینو مشرانو دے بل هم بلکی دی چی دی پی شکن پشکی دی یلعبون سکی مسخری کون کی دی. نفرتقب انتظارو کتو یوما پا آورد بندی تات السماو چرا بستے چی دا اسمان بدخان مبین پاغد لگی خکار سراب یخش الناسا چی پتی بخلق لراب هذا دا لگا چی دا عذاب علیم یو سدے یو عذاب دردناک دی. ځکه علما ذکر کوي کنه وای په دنیا کې د ټولو نه زیات تکلیف چې کم دی کنه دا د لوږې دی. ښه د ټولو نه زیات تکلیف چې کم دی هغه دا د لوږې دی. قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي کنه سوره قریش چې راواړوي کنه نو په سوره قریش کې الله د خپلو انعاماتو ذکر کوي. سوی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. الله خپل نعمت ذکر کوي ښه چې په نعمتونو کې لوی نعمت دا ده چې الله تعالی انسان د لوږې نه وساتي. ښه دا لوږه لوی نعمت دی. ګورئ ښه نو دا مونږ تاسو له چې الله تعالی دومره راکړي که نه چې بس بیا تر پېشمني پورې زمونږ ډیکارونه نه ختمېږي. ښه ٹھیک شو اکثر چې کم دی کنه اکثر تراو ته چې ولاړی کنه نو بس دای چې کم دی نو بس ته وایي چې ته بس پړسیږي. نو حالانکه سره دغه الله تعالی مونږ تاسو ته خصوصا په دې رمضان کې چې کم انعامات راکړي حاجی نه دی پکار کنه مستا دا د غفلت نه خداخه ځکه خو اسلام وایي کنه چې تاسو سره دا تبلیغي ملګري چې کم دی کنه دی چې کله روډ دی چې کله کینی نو آداب بیانوي. نو آداب سوی وایي کم کھانا خوراک په کم کو کم بولنا خبرې به کمی کو او کم سونا او د کېدل به کم کو. خو د مزي خبره ده د درې واړه د حد نه سیوا کوي. دغه دا پکې د حد نه خوراک چې کم در هغه به څه ووایو او د کېدل به څه ووایي او خبرې به پکې ایله خو اوسګاري. ښه جي کم دی
ربنا اے رب دمونگا اے کیف لري کی انا دمونگا نا العذاب عذاب انا بشک مونگا مومنون ایمان نوڑن کیو انا لهم الذکرہ چر تبوید دید پار رسیت وقد پتا کی سراب جاءهم راغل ردی سخا رسول مبین و پیغمبر خکاراب ثم تولوا بیا مخوارو دیان هودمن ردی پیغمبرنا وقالو اویدی معلم خود لشویر ده تدا خبری مجنون لی سده مجنون اولی ونه ده وید دا قرآن وید دتا چه کم در حقی و عجمی غلام ورطا خود لی دی خواب انا بیشک منچیو کاشف العذاب لری کون کی دا عذاب قرین لگا زماناب انکم بیشک تاسو عائدون واپس کیدون کی دی معصیت تا یوما پاورد بانده نبتش البتشت القبرا چه واقعی بشی غلوی مصیبت انا بیشک منگ چیو منتقمون بدلا غستون کیورتانا انا بیشک منگا منتقمون بدلا غستون کیورتا سنا ولقد پتاکیک سرافتنا آزمائش کرو منگا قبل مخکر دینا قوم فرعون پا قوم دا فرعون بندی وجاءهم راغل ودی سخا رسول پیغمبر کریم معزز چسو اگا مقدر معزز او مکرم پیغمبرو نو پا قوم دا فرعون بندی سو ابتلینا بالسنین اللہ تعالی پی قحط راوستو طوفان پی راوستو مولخان پی مسلط کرو او کٹملی پی کم دن اگا مسلط کرو نو دی با حضرت موسیٰ علیہ السلام تراجم شو و تبیوی وی دا اللہ نسوالو کا چی اللہ زمونگ نا دا تکلیف لری کی نو چی اللہ با لری کرل کنا نو دی بسو دی با بیا اگی آرام توبونو ترامخ کی شو خوا کم دے جی ان ادو دا چولی گئی لیما سر عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالی انی بے شکر چم لکم ساسو دا پارا رسول پیغمبر امین امانت دار و اللہ تعالی دا چھ سرکشی مکوی تاسو اللہ پہ حکم دا اللہ تعالی کی انی بے شکر چماتی کمرات للکڑی ما تاسو تاب بسلطان مبین پا دلیل واضح حسرا و انی بے شکر چم استفنانی سمد بربی پر اب زما و ربکم پر اب ساسو بندی انتر جمونی دا چھ سوکی دا چی تاسو اولی مال را پا بدو خبرو سرا و ان لم تومنو کچر تیماننا نوڑا تاسو لی پا ما باندی نفعتدلونی پسرے فاعتذرونی بس لری شئی زمانا نفدعا ربہو پس دعایو قد اقبل ربنا دا مدد انہا اولائی بے شکدا چری قومن یو قوم دے مجرمون مجرمان نفعصری پس دا اللہ تعالی دا طرف نورت حکم شو نفعصری پس بوتلو کا بے عبادی پا مندگارو زما سرا لیلن پشپکی انکم بے شک تاسو متبعون سچل بئی راتن کی لخکر دا فرعون تاسو پسی واترک البحر پریک دا دریاب لارا رحوان والار انہم بے شک دی چیدی جندن لخکر دی مغرقون غرقیدون کی نو علماء ذکر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام چی سنگ دی دریاب نا پوری شکنا نو ارادے اکڑا چی واپس امسا دی دریاب لرخلا سکی اللہ و تی موسیٰ غگمکو موسیٰ دا خود دام دی دا پارا دا خود الہ دی تدام غرزو لے دی نو چی سنگارا مقامک شو کنا اللہ دی دریاب تا حکمو شو نو دا اوبا پی را یوزای شوی نو چې دا اوبه پی را یوزای شوی نو دا فرعونیان پک ټول چې کم دن حغا ټول پک غرق کړل ښا کم دی جی کم ترکو ډیر پری خو دی من جنات باغونا وعيون نوچنی وذروع او فصلنا ومقام كريم او زيون خستاب ونعمت او نعمتنا كانوا چودي في پدي كفاكهين اغا جون تيرون کی وكذلك ذكرنگي واورثناها وراثت کی ورکمنگا دقشجنا قومنا اخرين بل قوم تجبن اسرائيل قام فما بکت پس جڑاؤ نکرالیم پدی باندے سماؤ اوسیدون کی دا اسمان والارض اوسیدون کی دزمکو وما کانو نودی منذرین مولت ورکڑشونا چی دیتا دا توبی موقع ملاو شوا اللہ تعالی وی گوری بندہ چی دا اللہ پا گرفت کراشی نبیا بدر تا دا توبی توفیق نملاوی گی پا توبہ کی تلوار کا وقا ازانو کئی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد پتاکی سراب نجینا نجات ورکمونگا بنی اسرائیل تاب من العذاب المهین عذاب رسوا کون کنا من فرعون د فرعون انه بشکا کانو د عالین سرکشی کون کے من المسرفین د فساد کون کنا و د متکبرین نو محترمو مخی رکو کی د حضرت موسی علیہ السلام واقعہ ذکر کیدا نو پدی رکو کہ ہم تکمیل د واقعہ د حضرت موسی علیہ السلام ذکر کی خجی انہو بے شکا کانو عالین سرکشی کون کے من المسرفین دا حد نتیر وطن کو نپا تکبر کی ولقد پتاکی سراب اخترناهم منتخب کر مندل را علا علم پخپل علم سرا علی العالمین پٹول مخلوقات باندی دی بنی اسرائیل لرا دغا بنی اسرائیل چکمو کنا اللہ تعالیٰ پکی پیغمبران نالی گرو وآتیناهم ورکڑی مندیتا من الآیاتی دا معجزاتنا ما فیه ما آفی چیو پدی کے بلا مبین اغا احسانات خکارا انہا اولائی بے شکدا مشرکین مکہ چلی لیقولون خامقابینا کون کی دی انہیان ردا اللہ مگر موتتنا الاولا اغا مرگ زمونگ دا دنیا دے وما نحنو نیمونگا بمنشرین دے دوبارہ جوندی کی دن کنا نفاتورات تلو کبی آبائینا پا مشرانو زمونگ سرین کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوین کی نددی دا پارا لویا خبر چی بدی کولا کنا پا انکار دا باس بعد الموت پاندی اگا بداوا وی تارو سا پوری زمونگ آباو اجداد خو اڈو جوندی نشنو حالانکہ یاد ساتی دا باس بعد الموت وعدہ جی کم دا کنا دا پا قیامت کی دا پا دنیا کی نا دنیا با ختم شي چې کله دنیا ختم شي نو بیا د باس بعد الموت هغه وخت په شروع کیږي قالوا فاتوا راتلو کی تاسو بآبائنا پمشرانو زمونگا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوین کی اهم خیرون آیا دی غردی ام قوم تبع یا قوم دا تبع والذین آخلق من قبلهم چی مخیر دینو اہلکناهم حلاک کرمونگ دی لراب انہم بیشک کانو دی مجرمین مجرمان نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا تبع چو کنا وی اسعد بن کربخا او د دې کنیه چې کومه وه که نه د کنیه ابو کرب وه او علماء کرام ذکر کوي وایي د په نبوت کې یا د په ولایت کې اختلاف دی او د طرف ته چې کوم نه هغه نسبت ته د انصارو کېږي او د په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه وړی و د ولادت نه مخکې علماء کرام ذکر کوي وایي تقریبا 900 کاله مخکې چې کوم دی که نه دا په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان ناوړو او په مدینه منوره کې یو کور آباد کړو او هغه کور هغه په دې غرض باندې چې د تپته و چې نبی آخر الزمان به الله تعالی پیدا کوي او د نبی آخر الزمان د هجرت چې کوم مقام دی نو هغه بسې مدینه منوره نو په دې مدینه منوره کې یو کور آباد کړو او هغه کور د هغې چې کوم اوسیدونکي به و که نه نو هغې ته به یو خط ورکو او هغې خط کې دا خبره لیکلې وه چې دا کور چې کوم دی هدیه ده د تبع د طرف نه نبي آخر الزمان ته نو علما ذکر کوي دغه خط
نسلن پیړۍ په پیړۍ باندې راورسېدو. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړ کنه، نو دغه ټیم کې په دې کور کې آباد حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ښا ٹھیک شو جی. نو دغه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې کوم دی کنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خط مبارک ورکو چې حضرت دا خط واخلئ. نو حضور چې کله دا خط کولاو که کنه، دا خط کولاو کو، نو په هغې کې لیکلي وو چې دا هدیه او تحفه ده د تبع د طرف نه، چې تبع ایمان راوړلی په نبي آخر الزمان باندې، دا یو تحفه دې قبوله کړي. ٹھیک شوه جی. نو وایي تبع دغه مراد دی. نو وما خلقنا السماوات موږ دې پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکې، وما بینهما چې په مابین د دې دواړو کې دي لاعبین عبس، وما خلقناهما ندی پیدا کړي موږ دې دواړو لره الا بالحق مگر د پاره د ظاهرولو د حق، ولكن اکثرهم لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي. ان یوم الفصل بېشکه ورځ د فیصلې چې دا میقاتهم نیټه د دوی د اجمعین د ټولو، یوما په ورځ باندې لا یغني چې فایده به ورنه کي مولن یو دوست عن مولن د بل دوست نه شي د سسیز، ولا هم ينصرون او نه به د دوی مدد وکړی شي الا مگر مناسوک رحم الله چې رحم وکړي په ده باندې الله تعالی. انه بشک دې الله تعالی هو العزیز الرحیم، دغه الله تعالی غلبه لرونکی او رحم کوونکی په دې مؤمنانو باندې. ان شجرة الزقوم بشک ونه د زقوم چې دا طعام الاسیم خوراک د ګنهګارانو ده، کالمهل پشاندو مرجړی بوټي یغلی چې ډکی با فی البطون هغه ګېډو خپلو لره چې څه چل بی دغه د زقوم دا ونه دا چې خوري کنه، نو دومره ترخه بی، دومره ترخه چې د دی با د هغې د تیرولو همت په پکینی، همت په پکینی. خو دی د دغه په خوراک کې به دی ته څه خوند او څه مزه نه میلاویږي، او نه به تې په دې سره لوږه ختمیږي، لوږه به هم نه ختمیږي، بس چې خوري یې که نه بس صرف هغه خېټه به یې پرې ډکېږي. ښه کوم دی جي ان شجرة الزقوم بشک ونه د زقوم چې دا طعام الاثیم، طعام الاثیم خوراک د ګنهګارانو دی، کالمهل پشان د هغې تریو سیز یغلی چې ډکی با فی البطون ګېډو خپلو لره، کغلی الحمیم پشان د هغه ډکولو هغه څو هغه ګرمې اوبه به ورپسې. نو خذوه نیسئ دې لره، فاعتلوه وغورځوئ دې لره الی سواء الجحیم هغه منځ د دوزخ ته، ثم صبوا بیا واچوئ تاسو فوق راسي پورته له سرونو د دوی نه من عذاب الحمیم د هغې اوبو ګرمونه، ذق وڅکته انک بېشکه انت ته چې العزیز معزز وی الکریم او عزتدار په خپل وطن کې ښه، العزیز زورور او غلبه لرونکی وي، الکریم خلقو به د عزت کو، نو هغه عزت تې څه شو. ان هذا بشکدا ما آسری کنتم چوی تاسو بی پدی سرتم ترون شک کون کی. ان المتقین بشکدا متقیان فی مقام امین پاغا مقام د شکی بی د امن والا بی چې با امن بسی چې د مرگ بپی نرازی دک نعمتون بتی نزای کی خوا فی جنات پباغونو کی وعیون نو پچینو کی یلبسونا چول بشریتا من سندسن در خمنا و استبرقین او اغا استری دی متقابلین چسوی روبرو بناسو یو بلتا کذالکم ذکرنگی ودو وجلاهم نکاکی بورکم دیتا بحور عین اغا حوری دو غټو سترګو والا یدعونا غواړي به دی بیا په دې کې بکل فاکهة هر یو نوع د میوجات آمنین په امن سراب چې څه چل بی چې دغه میوجات ختمیږي بنا او موسم به نه ختمیږي هر وخت کې به دی ته دغه میوې میسرې وي ښه لا يذوقون نبشری تفیا پدی جنت کی الموت مرگو الا الموتة الاولى مگر اغا مرگ لنبنی ووقاهم بساتی دل العذاب الجحیم دا عذاب دا دوزخنا فضلا مهربانی دا من ربک دا جانب دا ربستانا ذالک دا هو الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا فانما پس بیشک خبر دا یسرناه آسان کرده من دا قرآن مجید بلسانی کا پجبستا لعلهم یتذکرون دلیل پارچ نصیحت قبول کی دی نفرتقب انتظار کواتو انهم بشک دی چی دی مرتقبون دی انتظار کون کو ندی تو انتظارو کا دسو دا اللہ تعالی دا پیسلی او دیم انتظار کون کی دی دستا دا وفات نو اللہ تعالی با پیسلو کی سورت جاسیہ مکی سورت تے او
37 آیتونه دي او څلور پکې رکوګانې دي. جاسیه ورته په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې کې کلمه د جاسیه ذکر شوې ده. دا نازل شوې د رستو سورت دخان نه امکې د سوره احقاف نه. د ترتیب جمعي په اعتبار سره 45 او د نزول په اعتبار سره 65 نمبر سورت ته. نو ربط د سورت د مکې سورت سره دا دی چې په مکې سورت کې ذکر د قرآن مجید، نو په دې سورت کې هم ذکر د قرآن مجید کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله تعالی پوی پمانه د دې حروف باندې، نو حا پمانه د حاوی الحجج سره، او ما میم پمانه د ماحی الشبهه سره، چې سره د حجتونه د قرآن دا حاوی او غالب دي او ختمون کې د اعتراضات د کفار لرا. تنزیل الكتاب نازل ولدی کتاب چی دی من الله د جانب الله تعالی ندی العزیز الحکیم چې غالب او حکمت والده. ان فی السماوات بشک پر اسمانونو کې والارض پزمک کې آیات نشانه دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. وفي خلقكم او په پیدایش تاسو. وما يبث واچ خوار کړي من دابت د زنده سرنا آیات نشانه دی لقوم د پاره د قوم یقین چې یقین لرونکي وي. واختلاف الليل پاوړې دو راوړې دو د شپې کې ونهار د ورځ کې. وما انزل الله واچ نازل الله تعالی من السماء د جانب الاسمان نامه رزق اسباب د رزق. فاحیا به الارض پس ژوندۍ کی بدی سر ازمکا بعد موتها رست د اوچوالی د دینا. وتصریف الرياح په چلولو د هواګانو سر آیات نشانه دی لقوم د پردا قوم یقین چې عقل لري. تلک آیات الله دا تلک دا آیات الله نشانی د قدرت الله تعالی دی. نتلو حال والمغدل علیک پتا باندې بالحق د پاره د حق ظاهرولو. فبأي حدیث پس پکم خبره باندې بعد الله رسول د کلام د الله تعالی نه وآیاته او د نشانات د الله تعالی نه من دی ایمان ناړي. ویل هلاکت ته لكل افاک د پاره د هر یو دروغجن اثیم ګناهګار. يسمعو چې اوريدي کلام الله، يسمعو چې اوريدي آیات الله آیاتونه د الله تعالی تطلع علی چې لوستي شي په باندې. ثم يسروا بیا وګرځي مستكبرا تکبر کوونکې کلم يسمعها گویا کني دی اورېدل دی لرا. فبشره پس خوش خبری ورکړه د تبع عذاب الیم په عذاب دردناک سراب. بس کېږي.